نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورة الانفال نهم پارا اولنی آیاتون دی. یسألونکا دی تپوس کی ستانے پیغمبر علیہ السلام عن الانفال پبارا د غنیمت د مال کی. قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام الانفال للہ د غنیمت مال د اللہ د پارا دی والرسول د پیغمبر د اللہ د پارا. فاتقوا اللہ پستاسو یریگی د اللہ پاکنا. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ او صلح کوي په خپل منځ کې یعنی خپل منځ کې تعلقات صحیح ساتي. وَأَطِيعُوا اللَّهَ او تاسو تابعداریو کې د الله پاک او رسول او د رسول داغو. ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې. انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان ها کسان دي اذا ذکر الله کله چې ذکر وکړي شي د الله پاک کله چې الله پاک یاد کړل شي. وجلت قلوبهم یریږ زړونه د دوی و اذا تلیت علیهم آیاته او کله چې ولوستي شي په دوی باندې آیاتونه د قران کریم زادتهم ایمانا
نو زیات کی د دوی د پاره د آیاتنا ایمان د دوی ایمان د دوی مضبوط شي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دوی توکل ساتي الذين يقيمون الصلاه مؤمنان ها کسان دي چې دی منځونه قائمي ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال نه چې موږ ورکړي دوی ته دوی خرج کوي د الله پاک په لار کې اولئک دا کسان چې دي هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي رښتونی لهم ببدوی د پاره درجات درجی عند ربهم پنځ رب د دوی ومغفرت نو د دوی د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق د عزت دی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکه څنګه چې ترا او وستلی ربستا من بیتک استاد کور نه بالحق په حق سره وان فريقا من المؤمنين يقينا يودل د مؤمنانو نا لکارهون دا خبره ناخوخه غنلا یا ګران غنلا یجادلونک فی الحق دوی جګړه کوي تاسو سره پیغمبر علی السلام بالحق با خبره کې بعد ما تبینا پس دا غنا چې ښکار شو دا حق کانما یساقون الی الموت گویا چې دوی راخلی شي مرګ ته یا شړل شي مرګ طرف ته وهم ينظرون او دوی ورته ګوري یعنی په خپل سترګو دا مرګوري داسي واذ يعدكم الله یا کا وقتا سره وعده وکړه الله پاک احد الطائفتين یو د دوه ډلو انها لكم يقينا دا بستاسو د پاروي تاسو په قبضه کې برادي وتودون تاسو خو ولا تاسو وختلا ان غیر ذات الشوکته يقينا غیر ذات الشوکته بغیر د خاوند د قوت قافله یعنی تاسو چې کوم قافله تاسو خو خدا و چې دا بغیر اسباب بغیر اسلحه او بغیر قوت نه دا زمونږ شي تكون لكم دا شي تاسو د پاره او يريد الله او اختل الله پاک ان يحق الحق چې ثابت کړي حق بکلماتي په خپل حکم سره ويقطع دابر الكافرين او کټ کی جړې د کافرانو ليحق الحق د پارا دي چې ثابت کړي الله پاک حق ويبطل الباطل او ختم کی باطل ولو كره المجرمون اگر چې بدګنیو نخ وخوي المجرمون کافران مجرمان دا کافران دا نه غواړي چې حق غالب شو باطل ختم شي اذ تستغيثون ربكم یاد کا وخت تاسو پر یاد وکړ خپل رب ته فاستجاب لكم پس قبول کړه دغه فریاد او دا دعا تاسو الله پاک انی ممدکم یقینا زبستاس امدادکم بالف من الملائکه فزروا فرشتو سره مردفین چې بل پسې براتلون کی وی وما جعله الله او ندی جوړ کړي الله پاک د امداد الا بشرا مگر زیری ستاسو د پاره ولتطمئن به قلوبکم او د پاره دي چې مطمئن شي پدی باندې ستاسو زړونه ومن نصر او ند امداد د الله پاک او ند امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله پاک ندی ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا ذات دی. فاخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.